فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون صدقت يا رب العالمين. عزت مندو اللہ رب العزت فرمائی ویدا کافران خدا وی ستدی تپوسو کی چی پیدا کون کی سوک تی نجے بدر تزروی چی اللہ زمکو اسمان چا پیدا کری دی بدر توی چی اللہ خسرد دی دا اللہ رب العزت سربل ذات چی دا شریک کرزی وی فإذا رکیبو هر کل چی دی سوارش اللہ رب العزت سره نور خلق ګوري شریکان ولا ګوري خدایان ګوري یو سبل سره او چې کله بچا باندې سخت راشي نو بیا خلق د خدای را یاد شي الله رب العزت فرمایي فاذا ركبوا هر کله چې دي سوار شي فل فلک په بحری جهاز کې په کشته کې دعوا الله مسغه گیر کی چرتا چې هغه جاز گیر کی نو بای بیا ورته پته ده چې د دین خلاصول صرف الله رب العزت کوي بل څوک نه کوي زمون د عملګری دی ورنه د امون سره چې کوم نږدې دی هغوی بغیر تابع بلا افساد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی هغوی په دغه ټیم کې معین الدین چشتی رحمه الله ته آواز کوي خو د مکې دا مشرکان چې دي په دغه ټیم خدای ته آواز کوي الله رب العزت فرمای وی دعوا الله نو وګرځي دا بلنه د دوی مخلصین خالصا د چا لپاره له الدین دا دغه الله دپاره د بیا دغه ټیم دا اواز د الله رب العزت دپاره دا خالص د دوی بل څوک ورسره بیا شریک نه جوړوي دعا یې ورندا په دعا کې ورسره څوک شریک نه ګرځوي او په اواز کې ورسره څوک شریک نه جوړوي نه دا چې کله بنده باندې سخت راشي کله چې په اتمه هجرې کې د مکې معظمې فتح وشوله بیا کافران دا غټ غټ چې کوم مشرتابه چې ورسته ویل شي مشران کافران سرداران دا به تښتېدو یو خوا مثال په طور د دې یو مشر صفوان بن امیه د باندې کافرانو ته جنګونو کې اسلحه ورکوله اسلحه به ورکولو غریبانو له بغیر د پیسو ورکولو بغیر د پیسو او جنګیږي غریب ته به اسلحه به ولداسي ورکوله بلا جنګونو کې داسي او دغه شان اکرامه بن ابي جهل بیا رضی الله تعالی عنہ مسلمان نو دا زویو دا ابو جهل چې کله مردار شو نو د دنه پس د ټول د جنگ سیستم د هغه مشري دا هر څه د اکرامه چلولې رضی الله بیا دغه شان نور پکې لکه حبان بن اسود دا هغه کسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارکه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغه د خپل کور والنه د خاوند نه اجازه راوغشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره کړو ورته چې د مالو راولېګا ورته زیرالي هغه ته وی چې ته اجازه ته نو بلار ولا د حبار بن اسود ما هله ورغه چرته روانه نو دی حقیقی سخر نو خدا سے پرشتہ کی دا مشرع او کسی بھائی کیسے خلق ورته په معاشره کې سخر شانتي نسبت دوی ولا ما خلا ورغه ورته سکه وای ما ته خاوند اجازه را کړې دی او کور ولا د پلار روانه ملاقات ته اجازه خود د نشته د خپینه داسې راخ کړه نو هغه را پرې وته د هغې د وجې ماشوم ځای شو هغه زخمی شو او بیا وفات شوي د هغې د نسل نو دک کم تښتېدو داسې لوی لوی کافران تښتېدو وحشي څوک چې رضی الله تعالی عنہ چا چې سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلق راغون کو دا غر لمنه تا هغه کې ورته وی تاسو پلانکی کار کړو د پلانکی صحابي سره تاسو دا ظلم کړو تاسو دا ظلم کړو هغه به جوړی دا ټول یاد ساتلی نو ورته وی چې استاد څه خیال نو بیا ورته مکمل یې کیږي چې اوس ول خیره کیسه بس انتقام نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زه درته نن هغه وایم کوم چې یوسف علیه السلام کلونو ته ویلو چې لا تسریب علیکم اليوم زه نن آزاد یې سره باندې نشته انتقام درته نه اخلم البته یو څو کسان مستثنا کړو چې زنانه یې بکی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی په اشعارو کې بیانونه شیرونو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی بیانونه غاړي وړي د اسلام پسې وي هغه ته مستثنا کړو کدا د کعبه په غلاف کې دنم ځان تو کې دغه ته موخه دغه ته ویني انا ځکه مسله اوسري شاعران او بل جنت پسې خندا او دوزخ پسې خندا او ځکه نه لګي الله وی نجا مسجد نکر سجدہ نجا مسجد نکر سجدہ نرک روزہ نمر بھوکا وضو کا توڑ دے پوزا شراب شوق پیتا جا در اسنی شاعران مشیر در ابی بارد آقا بداغی دیکھنا دیوی چی وضو کا توڑ دے پوزا شراب شوق پیتا جا نو خبر دا سرا آغا بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا یو ترتیب اکرمه بن ابي جهل دی وی چې لار مکه معظمه چې په جاده او تقریبا 30 میلیه وغیرہ کم کسان ترې مو بلانی دی الله رب العزت راته خو دا بر کعبه مبارک نسیده په سیده ښکارېدل ما منځ کې داسې سونو د ټولو نه هغه ټیم د عمارت چې د کعبه مبارکي اوس ور سره نیکانو بزرګانو کې چې اگر بلډینګونو چل کړی نو بیا دا نه بډارک دا ارسخ کارېدل هغه له ځان ورسو او بيزل سره پس بجاز ته خو اتفاقی کار دا چې دې کله ورسې د نجاز تک شي روانېده دې باقي کې نه استاکرامه او چې کله دا منسته دا سزه پوری دا جاز لار دوغو نو الته کې هغه دغه چې دا هغه کیشته هغه توازن خراب شو هغه دوغو او ګورو یو سبل سره کېږي چې راکېږي کله نو چا پکې منات आवाज او چا عزاتا نو چا چې کشته چلول کشتیبان ورته وی دې دې دلات منات او ځا مذاکر نه کوي دې دې کې بسر به الله ته आवाज کوي نو دې وی چې ښا زماره ترځوي چې لګیای نو دا زه دا هغه ولې خلاف ورزي کوم زه دا هغه ولې خلاف ورزي کوم راځه چې هغه لړشه او دا هغه خبره ومنه نو دغه دې وی ما ځان سروي چې خدای پاک کپا مونږ ته سلامت واپس ونو کا ارز کیږي زبرزم رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس به ایمان او دلته چې کله عامه ما پیوشوا نو چا پکې आवाज رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې سیب وښین ماته یا وغم ماته وی سیب حبار ماته یا وام ماته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کې وزنانه ولاړه وی ما بیجنې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا وی زسو کې مې تو می حکیم وی اکرامم ماته وی یا اکرامم ماته وی هغه داسې ونه مني سنه خراکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تور پټکی والدا مکی معظمه د فتح په موقع باندې تور پټکی والدا نو هغه ول خپل پټکی مبارک ورکوي دا والدا نه چې څنګه د کشته را واپس وي چې غاړه تر ورسې د مکرمه سره وي نو په غاړه باندې مې دا بیبي ولاړه او ایمار دي چې ولې زنانو ته پکې ما پینشت دا غینه انتقام مخلصوي ما ته وای چې نه دا یې خبره نه ده تا ته خدای ما به اعلان شوی ټول خلک ما شو وای ما ته وای چې دا نه خدای پټکی را د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا راغی ایمان ورو په دا کشتیبان ورته وای مطلب مې دا چې دې دې کې بل صرف یو الله بچي نو الله رب العزت فرمایي چې کله په کشته کې راګیر شي نو دعو الله دی بیا بلنه کوي الله رب العزت مخلصین چې اخلاص مند وي له دغه आवाज کول سره الدين خاص الله ته په خپل आवाज کې الله ته خالص وي خان بل څه سره بیا ګډوډی نه استاد محترم قاضی فضل الله سے فرمایله الله په عمر کې برکت ورسي
نو هغې وایي چې په امریکا کې وایي د یو کس اکټر نه انټرویو واخیستله، هغه د فلم بندي کوله، فلم یې جوړاو، نو هغې کې د بره جاز نه چې دی هغې پیراشوټ باندې راټوپ کول، هغه چې کله یې راټوپ کول نو هغه ته چترۍ نه کولاوېده، 3500 فوټ د هغې نه یې رادانګل او بیا چترۍ نه کولاوېدې، چې نه کولاوېده خیر هغه چې تقریبا 500 فوټ ته را رسېدل والله اعلم بیا په لوی شوي ده یا لاندې هغوی چې ما ته څه ښکاره شو، خو چې ځمکې له راغلې نو یو پوښتۍ چې ده دا یې دغه کرک شوې وه، د دې کیسه خراب. بیا د صحابیانو چې کله انټرویو اخیستله نو هغه ورته وایي چې دغه ټیم ستا څه احساس و؟ نو چې کله را روان احساسات دې څه وو؟ نو بیا هغه ورته چې دغه ټیم د چا څه احساسات دي؟ بس یو خدای ته مې اواز کړو نو چې خدای بچ کړي، یو خدای ته مې اواز چې سړی راګیر شي بیا چا ته اواز کوي؟ الله ته. نو په راحته کې دې الله توفیق راکړي چې الله ته اواز دعوا الله مخلصین له الدین. نو د دې وجې اواز کول، مدد غوښتل دا ډایرکټ په ډایرکټ د الله نه پکار دي، غیر الله ته سر نه ښکته کول پکار. خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو، یہی ہے مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی. نو داسې نه دی پکار چې وایي ما ته د پلانکي او پلانکي پکار د پلانکي براله څه وکړي او د خدای نه مدد نه غواړي، نو چې د خدای نه غواړي بیا یې راډېږي بیا چل نه ورسي. فلما نجاهم، الله رب العزت فرمایي چې کله نجات ورکړو دې لره، دا خلک مثال په ډول نیکۍ طرف ته راشي، د توحید عقیده ومني، خو چې کله الله وایي نجات ورکړو نو بیا همدغه ارامي او مکه کافي. فلما نجاهم، بس کله چې نجات ورکړو الی البر، وچې طرف ته، اذا هم یشرکون، نو اچانک دې وګرځي مشرک، اچانک وګرځي شرک کوونکي. نو خبره دا ده چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله کلمه خو ویلې د ټول مسلمانانو، مشرک پکې څوک نشته، الله دې له شرک نه بچي. دا څوک چې مثال په طور هر قسمه فرقتنایي کې ډایرکټ په ډایرکټ مشرک نشته، چاته د مشرک نسبت نشي کولی، خو بیا چې پکې څوک ډېره غلو کي، بل څه ته سجدې لګوي او د خدای متعلق عقیدې بل چا ته منسوب وي، نو بیا خبره روانه. نو خبره داسې ده چې اوس من کله ناکله داسې وکړو چې عبادت نه کوو چې سخته را باندې راشي نو بیا الله ته متوجه شو، دا ډېره غټه خبره ده. بعضې خلک چې هغه باندې سخته راشي هم خدای ته نه متوجه کېږي، نو دا د ظالم ځای به څه کوي؟ بعضې خلک دي داسې بګي یو نیم په بګي داسې ملامه صاحب ویلي چې یار اختر به راځم مونځ نه کوي. نو خبره دا نه ده چې په سخته کې خدای ته متوجه شي، دا د خدای له طرفه رحمت دی چې په سخته کې ورته ځان یاد کړي، چې په سخته کې ورته الله یاد شي. زلزلې راشي که خلکو ته خدای را یاد شي. مولانا دیگر رحمه الله فرمایل وایي هغه کسان به ورته وایي واخ ورسره چونکې نږدې وایي چې د شپې 4 بجو پورې او 3 بجې پورې ګاډېده، نو هم چې به کله زلزله راغله نو هغه په میدان کې ودرېد او وایي چې یا الله خیر، نو ما ورته چې خال مې د کونډې په مخ ولید جونه دې خوارې شي چې ډېر نه دي خالونه. نو خبره نو هغه دا ده چې به په دغه حالت کې او بعضې خلک دي زلزله پرې راشي ځمکې له خپې رابغلي صبر وکړه چې دغه ټیم هم خدای ته متوجه نه شي، نو بیا پرې د خدای عذاب سم الله هم دې الله نه وساتي. چې دا په سخته کې الله ته متوجه شي، دا هم د الله رحمت دی، خو بیا په راحته کې دغه برقرار ساتل پکار دي. سورة الفجر کې خدای د دې تذکره کړې ده باندې. الله دې راله توفیق راکړي او دې موږ وروړي انشاءالله. الله وګرځي دي اچانک مشرکان ولې لیکفروا لپاره دې چې ناشکري وکړي، انکار وکړي بما په هغه څه باندې آتیناهم چې ورکړي دي دوی ته، ولیتمتعوا او دپاره دې چې پیدا حاصله کړي، فسوف یعلمون، نو زر دې چې معلومه به شي دي د دې به پوه شي. الله وایي اولم یروا، آیا دې نه دي لیدلي انا جعلنا چې یقینا ګرځولي دي موږ حرما حرم شریف آمنا زید امن، حرم شریف هو زید امن، تاسو لیدلی نه یې الله وایي چې موږ دا څه وګرځو امن والا. ګوره د حرم شریف باشندگان صرف په عربو کې محفوظ وو، نور د غیر چاپېره چې د هغې ضمانت نه وو. د حرم شریف باشندگان چې به کوم خوند کړه چا ورته سوینه سره ده دي چې کفر وو.
حرم شریف کې بچا جګړه نه کوله، اوس هم چې څوک جګړه کوي هغې نه پرېږدي که حرم دی حرم. نو الله رب العزت فرمایي نو په حرم شریف کې جګړه کول دا حرام دي، په هغې کې د ګناه اراده کول دا حرام دي. اولم یرو آیا دی ندی کتلی انا جعلنا چی یقینا گرزولی من حرما آمنا حرم شریف لرا دا امن زی ویتخطف الناس او تختولی شی خلق گرزولی شی خلق من حولهم گیر چاپیر دا دینا گیر چاپیر کیسا سمانا دا اغا دا اغی امن محفوظا ندی افا بالباطن آیا پا باطل باندې یؤمنون دی ایمان روڑی و بنعمت اللہ او بنعمت دا اللہ رب العزت یکفرون ناشکری دی پا باطل ایمان روڑی باطلو بس روان دی او دا خدای قانون دا سڑی تو پا نظر نگوری دا خدای قانون دا سپک گوری نو اللہ رب العزت فرمایا پا بالباطل یؤمنون و بنعمت اللہ یکفرون دا اللہ پا نعمت باندې ناشکری گئی او پا باطل باندې ایمان ساتی دا ظالمان دی. اللہ وی ومن ظلم او سوک دی زیاد ظالمان ممن دا حقا چانا افترا چی جوڑوی اللہ پا اللہ بانے کذبن درو او کذبا یا نسبت دا درو کوي بالحق حق تا لما جاءو هر کل چراش بیوتا نو کاکا کل نا کل دا انسان خیال نی مسلمان کستان دا سنگی دا کفر خبری و کل نا کل خیال نی دی دا زان یو خبرو کی خدای دا سویلی تو ورته بیا ووایه لکه خدای نه دي ویلي نه خدای ویلي دي نو کوم ځای دا قرآن پاک را نازل دی بل خو که په تا کوم کتاب را نازل دی بیا دی کیسه نو خدای پاک تاسې ویلي دي خدای پاک څه ویلي دي الله رب العزت وایي د هغه نه زیات ظالم څوک دی چې د هغه طرف ته څوک د دروغو نسبت وکړي چا ته الله ته نو د ځان نه به دا نه چې الله داسې ویلي یا ځینې وخت خلک یو خبره کوي حدیث کې داسې راغلي الګا حدیث د خېټه حدیث یاد کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث و جهان ذکر شي مراد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مبارک نو دا څه نه کول بکار حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې یو حدیث کې راځي چې ما بس یو خبره د ځان نه منسوبه کړه بل حدیث کې راځي چې یو خبره په ما باندې زیات کړله نو دې د ځان د پاره د جهنم کندو کې یو کند ولړي بل حدیث کې راځي چې د جهنم د یو کند نه یو کند د لپاره حدیث کې احتیاط وکړه الله وی او کذب بالحق یا نسبت دروغ کوي لما حق تا لما جاءو هر کله چې راشي دیوته الله وی الیس فی جهنم آیا نشته په جهنم کې مسون ټکانا للکافرین د کافرانو لپاره آیا زه مقرر نه بلا ولنا د دې لپاره زه مقرر دي د کافرانو لپاره په جهنم کې الله نو ساتي الله وی والذین وها کسان جاهدوا چې څه کوي چې ځان ستړي کوي چې ستړي کوي والذین هغه کسان جاهدوا چې څه کوي مهنت کوي منډه تړه وهي فینا زمون پر رضا کې نو لنهدینهم الله رب العزت وی توفیق به ورکړي تا او توفیق به ورکړي تا سبولنا د لارې بلې یا داسې ویله نهدینهم سبولنا خامخا به وښایم الله رب العزت وی دیوته لاره خپله وان الله او یقینا الله رب العزت مع المحسنین سره د نیکي کوونکو سره دی نو احسان نیکي کول احسان دی نیکی کول احسان دی د چا سره ښه سلوک کول احسان دی د ګناه نه ځان بچ کول دا احسان دی الله دې راته توفیق راکړي الله وی چې څوک زما په دین کې مهنت کوي زما په لار کې مهنت کوي زما د پاره ستړي کوي مجاهده کوي نو الله رب العزت فرمایي زه به ورته خپله لار وښایم توفیق به ورته ورکړم په دې لار باندې د چلېږي الله یې توفیق راکړي فَإِذَا رَكِبُوا بَهَا وَقْتِ چې دي سوار شي فِي الْفُلْكِ په کشتۍ کې دعوا الله نو دی آواز کوي الله رب العزت ته نو د دې بلنه وی الله ته مخلصین خالصا له دغه الله له الدین دغه الله دپاره دعوا الله نو ګرځي دغه دعوه د دوی مخلصین خالصا له الدین دغه الله دپاره
یا وګرځي دغه دعوه د دوی له الدین للدعاء والنداء هغه مخلصین اخلاص وایا له الدین دغه الله ته دعا او نداء دای خالص وګرځي نو په هر حالت کې به الله رب العزت ته आवाज کوي چې سخت در باندې کراهت در باندې او دروغ باندې د دروغ आवाजونه باندې کې خان چې د دروغ مثال په تور لګیا لکه یو څه په خپل باندې بل سوي ها مثال آسان دغه والا مونږ چې دا ترتیب والا منګری راشي دیم ورته امام مجید مرته اراده کوي دي کې ورته ملو شي نو هغه کسان اراده کوي چې هغه په خیر اراده کړي چې سترګې باندې پټي خو ځم نه کوي هغه کسان اراده بیانول نه کوي او سترګې باندې پټي خو ځم نه نو دا بیا دغه نه نیکینه نه ګوره اماجی برداشت وي خدای نیکینه دا دوکا ده دا دروغ دي چې تاړه کې اراده کړی چې زم نه واسه پاسې ونوم دي یا دا ودونو والا چې تعالی راځي دی او ته وډ بدل کوم ها بدل لګي سو دا وی چرته یو کشتیبان دا میان به راټینګو یو کس ولا مې راغی نه غوډې ډېری وشتیو په چې خدا سي میان راټینګو مو دومره راټینګو دا نن ته ما سر باندې شته میان خوري او دې ټیک ده هغه چې باندې شته غریب چې جالي وشته اجال به خالي ده چې به جالي دې شرط ته اوس کیسه رواني ده وی چې خدای پاک کدی پر باندې کې مې راغی نو په یو مې باندې یو مې خان ستاسو په باندې ورته ایت باګیګل چې جالي وشته کې مې راغی یو مې خشو دوی مې وشته چې درې مې وشته یا مې مراټین کې چې ماما جی صبرو کا خیر صبر د اتوا میان دي زما به گزاره کیږي نور مراټین ګولا او دوه مې شي مسلمان په یو مې چې یو مې ورته چې صبر وکا نو درې مې وشته بیا دراټین چې هغه کومه کو درې مې شي وای چې سلو ورته چې پرېدا چې سلوره مې څنګه وشتي دا چې په پښاو کا ته چخته په خپل دروځل پیږي ما دا څه کار دی چې اراده مې راځي کې دروغ وځي د خپل ډېر خبي د دروغ आवाज باندې کو الله تا د زړه आवाज کا د زړه وای الله نو حدیث کې راځي وې درې پیرته الله وی چې ولي بندا د زړه دعا وړه از دل رزق پر دل خیزت تو ګوره چې الله دې تقدیر بدلی کنه تو ګوره چې انقلاب دې زندګۍ کې راځي الله دې توفیق راکړي خدا دروغ نه خان فلما نجاهم بس بها وقت چې نجات ورکړي لرا الى البر وجدا اذا هم نوګرځي یشرکون شرک کوونکی یکفروا د پانا دي چې انکاریان شي ناشکریو کې بما بها سبان دي اتینا هم چې ورکړي دي دیوتا وليتمتعوا او چې پیدا حاصل کی فسوف يعلمون نزدي چې په پوښي اولم يروا آیات دې کتل ان چې یقینا منګه جعلنا غرزولو منګه حرم شریف لرا امنن زید امن اوس ګوري پامن دې الله دې ساتي الله دې هر قسمه بدون بچو ساتي الله دې پاکي خپل عبادت جاري او ساتي او کوم کسان چې ورته بدنه کسان متوجي کوي خپل وي کبر دې الله دې اسمه کې ويتخطب الناس وصلوا شي خلق من حولهم غير چاپیر ددي تختول شي خلق غير چاپیر ددي اف بالباطل آیا په باطل باندې يؤمنون دي ایمان نوري وبنعمت الله وبنعمت الله رب العزت يكفرون شکر کوي ومن ظلم وسوق زیات ظالم ممن دا چانا افترا چې جوړوي یا جوړ کړی دي اد الله په الله باندې کذب دروغ لرا او کذب آیات نسبت دروغ کوي بلا کې حق تا لما جاءه هر کله چې راشي دیوتا الیس فی جهنم آیا نشتری په جهنم کې مسونزه للکافرین کافرانو لرا ول نشتا جهنم کې والله غواز مزیدار ځای یا الله نو ساتي الله دې د هدایت ورنصیب کړي والله دې موږ د شرکیات وبچ کړي والذین وهاکسان جاهدوا چې څنګه چې منډه تړل کوي ځان کړوي فینا پرزا زمونږ کې لنهدینهم نهما بوغایو دیوتا سبلنا لار خپلا وان الله یقینا الله رب العزت لمع المحسنین سره د نیکی کوونکو دی سره د احسان کوونکو دی الله رب العزت دې نیکی توفیق راکړي الله دې رسول په خپل د باندې قبول کړي